خطا سو اوس لک رومبای لک زمانه ځان پوي کوي لک دی خو غوړي چې ما کړی سدي دا چې کم ایو زتا سو ته خېما یا په دې کم ایو باندې زتا سو ته کم کار کوما اصل کې دا څه شی دی دا ما ای وی ای چې کم یو فایل دی هغه ما جوړ کړی دی دا څنګه جوړیږي دا په وی ایم ویر کې ما جوړ کړی دی اصل کې ما کار څه کړی دی وی ایم خو تاسو پیژنئ کنه یو ورچوال ماشين دی تاسو نو په ای وی د ای وی ای یو وی ایم چې کوم دی دا ما په وی ایم ویر کې جوړ کړی دی پوښ ولې کنه نو هغه ما جوړ کړلو داګه د جوړولو څنګه طریقه دا پاغي باندې بیا ځان ته یو لیکچر واخلو چې موږ جوړیږي څنګه دا ما یو تیار جوړ کړی دی په دې کې الریډي ما د راوټر د سویچز د فایروال او د وینډو ایکس پی او د لینکس یو ایمیج ته خودلې مطلب تمره ایمیجونه مې ته ما خودلې چې کم از کم ستاسو سی سی ان پی هر یو لې په دی باندې کېدل شي پلیس ولا کنه هر یو لې په دی باندې کېدل شي د سکیورټي د لپاره مې ته پکې یو فایروال ایکس ای اس ای خودلې لینکس ماشين مې پکې یو خودلې پلیس ولا کنه نو دا ما یو ای وی ای چې کوم فایل دا ما جوړ کړی دی پس تاسو به کار څه کوئ دا په خپل سیستم کې صرف اوپن کوئ نو دا اوپن کولو طریقه ولا زه د تعقد درته ها نیکسټ لیپ بیا تاسو وکړو چې دا ای وی چې دا کم ایمیج دی دا جوړیږي څنګه अब تاسو په خپل کوشش چې دا اوس جوړ کوم تاسو بیا ځان ته په خپل لیپټاپ باندې جوړ کړئ تاسو ته به آیډیا ملو شي یعنی ما کار څه کړی ما تیار یو ای وی ایمیج جوړ کړی پاګه کې می د راوټر د سویچز او د فایروال ای او اس لوډ کړی دي او تاسو یې زده درکوم او تاسو ځان ته په خپل هغه څه کوي لوډ کوي تم راکا صحیح دی نو دا هغه لپاره ډومبنه ضروری خبره ده چې تبا په خپل سیستم باندې وی ایم ویر ورک سټیشن چې کوم دا بستا سره انسټال ځکه چې دا یو بی ایم دی نو د بی ایم اوپن کولو لپاره به تاسو باید چې تاسو سره شي یو وی ایم ویر فکر وي خو دا یاد ساته د دې لپاره خو به وی ایم ویر انسټال کما خو د دې لپاره تاسو ته داسې لیپټاپ داسې ماشين پکار دی چې په هغه باندې د بایوس نه د هایپر وی یا د هایپروایزر چې کوم آپشن وي چې هغه انیبل وي چې فیچر پکې موجوده وي او انیبل هم وي داسې لیپټاپ یا داسې کمپیوټر چې په هغه کې هغه فیچر نه وي نو بیا په هغه باندې به هم د وی ایم ویر انسټال شي خو ایمیج به پکې تنه شروع کوي خوشتا نن سبا چې دا صورت نیوی لیپټاپ دي په دې ټول باندې دا فیچر وي ما ته اوس په خپل پته لري چې دا فیچر انسټال دی او مشته او کنيشته نو زه ګوره زه دا وی ایم ویر رومبه سکوما انسټالوما ما سره چې دا کوم وی ایم ویر ورک سټیشن دی دا 15 ورژن دی ریسنټلی دا 16 هم راغلی تاسو 16 ډاونلوډ کړئ هغه باندې کارو کې پروا نشته ما سره چې کوم دا 15 د باقاعده سیریل کی هم شته دا وګوره نو زه به کار سو کما ورک سټیشن ته براشم او دا به زه انسټال کما نو ګورو چې انسټالیشن نه پس بیا موږ څه کار کوو دا غیر لپاره به موږ چې کله پکې دا ایمیج لوډ کوو نو ته خپل هم دی وای چې را دلته دا ایمیج هایپ چې کوم د هایپر وی آپشنز دی د هغه انیبل دی او کنه دی انیبل یا شته په کپی نشته نو موږ هغه بیا وګورو کرپ نه دی تاسو سره نو بن کی تاسو سره اوپن شول خلک انتظار به ورته کو خیر دی لګ ویټ به ورته کوي سریتا چې کوم فایل لګ راځي وی ایم اس په دې کې وی ایم ویر شته کنه زه به دوباره بیا ایکستریکټ کما کې دې شي دا فایل یې کرپټ شوی وي کې دې بس ما دوباره بیا ځکه چې دا اپلیکیشن آیکن نه راځي دلته دا وګورئ نو دا نه دی سر په دې کې دا اپلیکیشن فایل نه دی دا وګورئ دا نه وینرار شوی دی هغه ایکسټریکټ شوی دی خو دا وی ایم ویر چې کوم فایل دی کنه دا ایکزی فایل دی دا نو اوپن چا سره دا تاسو له درکړې دی قسم تاسو سره کوم یو اوپن شو ما نه کې دا وی ویر اوپن شو وینرار نه
دې کې وګوره په دا فایل چې ایکسټریکټ کې په دې کې د وینویر والا ایکزی فایل دی دا اوپن کیږي یار ما خمې چک د لړ څه مې چک و تاسو ته نه وینرار نه ته څنګه خای تاسو ته خای دلته مې وګوره دلته مو وګوره هغه چې دا ایکسټریکټ کیږي ها چې وشي خدای مثلا نشته حاضر دا خو زه خدای چې په دې طریقه باندې د انسټال شولو بس په څه طریقه باندې تاسو دا انسټال کړئ یا ورته نوې راوړئ دا تاسو د انسټال کړئ ښه دا ایکسټریکټ بس په دې تاسو خو دا نور چې کوم په دې کې پروپرټي د دې نه انسټال دا د زول ورسره دا چې کوم هغه فایل دی هغه ته لاړ او دې باندې ډبل کلیک په دې باندې وینویر هغه ای فایل څه په دې باندې وسره بیک لاشه اچھا دا مې نیکسټ کړو خلک تاسو ګورئ ها سچ دې په لګو ګورئ دې په لګو ټول ته کوم چې دا ته زه وفهمه لګ ما ته وګورئ سر چې دا ویډیو هر څه په دې کې اسی ریکارډ کیږي نیکسټ مې کړو او بیا تاسو څه کار وکړئ دا د وینویر د انسټالیشن ځکه چې وینویر په کله په قبضه کې په خپل انسټالي عامه کړو نیکسټ کا او ډیسکټاپ باندې بایکن راشي په سٹارټ مینیو باندې به بایکن راشي د در لپاره نه ادا نه هغه د پوره بیا لوکیشن جوړاو ایو د پوره دا پس شي انسټال وشي تاسو تاسو سره نه اوس په انسټال شي دا به اوس وشي سره ور انسټالیشن وشو ها یو شارټکټ لپاره مو چې ها د خو اوس ګورئ چې دا لایسنس ما تاسو ته دلته پټ کړی دی دا لایسنس یې دا دی نو دا سیریل کی په دې کې چې کوم رالی راوا به اخلي دا به کاپی کی او دا به ځنته سکارو کې په دې لایسنس په کلیک کې او دلته به دا کی پټ کې ښه और انټر کا صحیح دی جی اور فینیش کا نو ګوره یو کار وشولو زموږ چې کوم دا وینویر ورک سټیشن دی هغه انسټال شولو د دوه ور دلته په ډیسکټاپ باندې با یو شارټکټ آیکن هم راغلی وي ښه صحیح شولا او سریال فندار کم یو بس یې څه کا دلته لګو ګوري دلته سم پر ریکارډ کیږي بیا به ټول تم کوم زه زمانہ ټول ته به کوم دلته اوس سر وزان کوی کوي دلته اوس د ټول لومبۍ په کار څه کوو دلته اوس وګوره کریټ ا نیو ورچوال ماشين دی اوپن ا ورچوال ماشين دی زبا اوپن ا ورچوال ماشين کوم ځکه چې ما تاسو له یو وی ام درکړلو अब तो सिर्फ ओपन कवे जोड़े में ना वीएम जोड़ देता था मतलब सिर्फ ओपन कवे उस पोस्ट वाले खुद आगे ना उड़ान दे बत्त सकारो के यो कार बबल कवे बदे राउटर कंप्यूटर बांधे बा उस चिकल अत्ता वीएम एक्सेस कवे नो दा वीएम वक्त ग्राफिकल एक्सेस कवे सब एक्सेस कवे ग्राफिकल अगर वीएम लमा आईपी हम असाइन करे नो अगर बत्त ची एक्सेस कवे नो दा आगे रे पारा बा मुंग पदे खपल स्टा पदे लैपटॉप बांधे यो लूपबेक इंटरफेस जोड़ो چې څنګه په راوټر لوپبेक جوړیږي داسې په کمپیوټر هم جوړیږي هغه ته مایکروسافټ لوپبेक اډاپټر ویل شي نو موږ به هغه ولې جوړو ځکه چې موږ خو چې دا کم د دواله لین کارت دی هغه موږ د نتورک کنیکټیویټي لپاره یوز کوو کله به یو آی پی ورکو کله به بل ورکو ولې ته د خپل ډیسکټاپ ماشين په نتورک سره کنیکټ کوي کله ولا 10.0.1 آی پی ورکې کله ولا ډي اس ال آی پی ورکې کله ولا دل آی پی د آی پی چینج کیږي کنه چینج کیږي نو البته د وی ام آی پی چې کومه دا هغه فکس آی پی ده نو موږ په دې اکسس کولو لپاره په دې باندې یو لوپبेक اډاپټر جوړ کوو او هغه له یو آی پی ورکو پوښ ولې کنه دا وګورئ جی ما هغه کوم آی پی ور کړی دا ما تاسو ته یو بهترین سیټ اپ جوړ کړی دی خلک پاسو وګورئ ما په دې کې دا هم منشن کړی دی دا وګوره ریډ می کارویټ پېښور په دې کې ما څه لیکلي دي چې دا هغه منیجمنت آی پی کوم یو دا 8.55 دا وګوره ما تاسو آسان کړی
دا پاسورډ دي دا به تاسو کې مچ دا پر سره لپاره پکار راځي نو هغه آی پی چې کومه دا هغه د منیجمنت آی پی دا 8.55 نو تاسو په خپل لیپټاپ باندې هغه لوپ بیک اډاپټر جوړ کړئ صحیح نه او هغه لوپ بیک اډاپټر نه به د دې نتورک آی پی ورکړي یعنی ته ما 8.55 ورکړی دا هغه له بدل 8.10 ورکړي 8.20 به ورکړي نو د مایکروسافټ لوپ بیک اډاپټر جوړولو لپاره یو طریقه خدا ده چې ته خپل کمپیوټر ته لاړ شي کمپیوټر چې کوم مینیج تراشه ګورې دلته مینیج تراشه او پاګه کې دلته ډیوایس منیجر تراشه او په ډیوایس منیجر کې دلته وګوره نتورک اډاپټر شته کنه دا او په دې نتورک اډاپټر کې اکشن کې وګوره سی لیکلي دي 8 لیګسی ډر هارډویر په دې باندې کلیک کړئ یو طریقې دا غواړي اورمبه تاسو چوکا چې ستا په دې لیپټاپ باندې هارډویر شته لین کارت شته لومبه دا لګو ګوره نو سی پی ای سی پی ای لګوا او چیک کړئ اوس ګوره دته یو دا اچھا دا په اډاپټر ولې راغللې دا ما چې په د باندې دا وی ام وی ار انسټال کړو دا ځکه راغللې او یو د ایترنت والا دی او یو د وای فای والا دا ته خود د خپل اډاپټر دی او دا په ولې راغللې ځکه چې ما په د باندې وی ام وی ار انسټال کړو اوس پوښ ولې اوس په د باندې د مایکروسافټ لوپ بیک اډاپټر جوړو نو دا خو یو طریقه دا چې ته مې درته وښودله دلته په دې 8 لیګسی هارډویر باندې کلیک کړئ د دې شارټ کټ هم شته رن ته لاړ شه او پر رن کې ولیکا ایچ ډی ډی هارډویر ویزټ دیته ویل شي څه ورته ویل شي هارډویر ویزټ دیته ویل شي څه غلط شو ما کمنډ ما سو لګولو یا ایچ هارډویر دا څه ډبليو آی زد ته دا د دې شارټ کټ دی دیکھو ګورې جوړ اوس هارډویر ویزټ مې کړلو نیکسٹ دلته وته چې دا هارډویر زموږ مینوال انسټال او نیکسٹ مې کړلو دلته براشي او دلته بسلې کې چې زه نتورک اډاپټر انسټالو لین کارت دا وګوره نتورک اډاپټر دا بسلې کوم او ویټ پاو کې دا نتورک اډاپټر کوم یو د مایکروسافټ والا دی ا بسلې کوم او دلته بسلې کې مایکروسافټ لوپ بیک اډاپټر بسلې کې دا وګوره مایکروسافټ کې ام ټیسټ لوپ بیک اډاپټر دا اصل کې یو لین کارت جوړ شو لا جوړ شوی نه خو جوړوي نیکسٹ مې کړلو اور انسټال کا دا اوس یو اډاپټر جوړ شو اوس دې اډاپټر ته دا یو عام لین کارت دی دا په لوپ دا په فزیکل کنیکټیویټی ته نه درکوي و د دې نه پینګ شین کیږي چې څنګه د راوټر نه وغیرہ کېدو ها اوس په دې اډاپټر ته موږ څور کو آی پی ورکو دلته وګوره راغلو کرانغلو مایکروسافټ ټیسټ څه شول دا دی راغلو کنه دلته به اوس دا هغه د 8 نتورک څور کو آی پی ورکو نو را بشم دلته پراپرټیز تا او ټي سی پی آی پی وی 4 ته براشم او دلته به آی پی ورکم 192.168.99 مې ورکړل چلو جی او زما دا د وی ام آی پی سره هغه ته خو دې راکنه هغه 8.55 ته بدم ریاض ساته ښه نو موږ اډاپټر ته د سوار کړل 8.99 اوس په کار سکو جی تبراشي اوس پر وی ام وی ار تاسو هغه فایل ایکسټریکټ کړی دی پوښ ولې جی اوپن ا ورچوال ماشين ته براشي اوس په وی ام کې هغه فایل لوډ کوي اوپن ا ورچوال ماشين ته براشي هغه ته ما په ډي ډرایو کې خو دلې تاسو په کوم ډرایو کې پروتي الته بلاړ شي ډي ډرایو ته براشم دا دی او دا دی دا وګوره په دې کې بیا دا دی ای وی ای کارویټ پېښور فرش او دا غ فایل دی وګوره ای وی ای کمیونټي اوزیر ما ولا نوم د اوزیر ورکړم چې بیا نه غلطي نو دا غ فایل دی تاسو سره او دا مې د سحر جوړ کړی دا وګوره ما سره یو جوړ وغیرہ نه خراب شو دا مې سحر دل جوړ کړی نو دا به تاسو کارو کې په دې په ډبل کلیک یا په اوپن باندې کلیک استا په خردا والا جی بس اوس والا جی ستاګه ای وی ای چې کوم فایل دی هغه لوډ شو دا تیار شي یو کار به دمرو کې چې ځان ته د 8 جی بی ریم نه دی دای واخښتل نو په چا باندې چا سره د 8 جی بی ریم وی کنه نو تاسو به صرف سکارو کې په دې باندې رائټ کلیک کړئ یا دلته وګوره ایډیټ ورچوال سیټینګ دی ماشين سیټینګ دی په دې باندې کلیک کړئ او داګه کته فزیکل ماشين ریم 8 جی بی وی نو هغه د ریم ځان ته راکم کی 8 جی بی دی کی 5 جی بی دی او کله چا په لیپټاپ باندې 8 جی بی ریم نو بل 8 جی بی خله پروانه شته پوښ ولې کړه یو کار به بل کوجی بلکې هغه کار په دبان هیڅ کار مکه واغم راغله دی تیار څه مسره په نور هیڅ کار نشته تاسو هیڅ کار نشته اوس د وی ام وی څخه کول دي دا ماشين چې کوم دی دا ان کول دي او د براوزر نه څه کول دي اکسس کول دي نو ګوره ته وسکارو کې دا په پاور ان ورچوال ماشين کې او تا هغه ځینې کاپی کړلو که موو دې کړلو نو بس کاپی مې کړلو موو مطلب دا چې په یو ځای کې په بل مې روړ دا ماته ته کاپی کړلو کنه نو دا ما کاپی کړلو صحیح شولا بس اوس ورته ویټ وکا
ستا دا وی ام چې کوم دی دا به اوپن شي تا کلیر ده اوس ګوره ما دل آی پی سور کړی و اوس په دلته ښکارم شي هغه آی پی 8.55 هو که نه وه نه 8.99 سیسټم شوله 8.99 د سیسټم شوله نو زه سی ام ډي ته راغلم او پین کوم 192.168.55 هغه د وی ام ده او سلیش ټي سره وګور پینګ روان شو هغه وی ام آن شو هغه وی ام څه شي شو تاسو سره هغه آن شو دا وګوره 8.55 اوس ګوره یو په د باندې یوزر نیم او پاسورډ دی یو دلته دا سی ال آی وو د پاسورډ دی روټ یوزر نیم روټ دی او پاسورډ څه شی دی ای وی ای دی پوښتنه تاسو فعلا نه دی پکار تاسو په کله پکار راځي چې کله تاسو په د باندې د یو نوې آی او اس لوډ کوي یعنی نوې راوټر لوډ کوي نوې فایروال لوډ کوي نو دا پاسورډ بس تعالی پکار راځي پوښتنه لګا دا پاسورډ دلته کده په دې باندې ته لاګین هم نشي پروا نشته ځکه چې موږ اوس دې په سبا باندې لاګین کوو په ګرافیکل باندې په براوزر باندې موږ ایکسس کوو ځکه چې موږ په ټول کار په باندې ګرافیکل کوو دا لاګین بس تا کله پکار راځي دا چې کوم دی چې کله په باندې ته نوې آی او اس لوډ کوي یا زوړ آی او اس د نه څه کوي ریموو کوي ګوره تاسو چې لاګین خو نه شولو روټ او ای وی ای سوري روټ او ای وی ای نه دی دلته دی روټ او پاسورډ دی ICNE@123 زموږ خپل پاسورډ جی هغه پاسورډ دی رانه هیڅ ګوره هغه ته ټینشن ما خلې دا درته دلته ما منشن کړی دی کنه ریډ می کاروټ په شاور کې وګوره مرد څه ویلي دي چې جی یو آی ایکسس کوي دا پاسورډ دی او چې سی ال آی ایکسس نو موږ سی ال آی ایکسس کوو نو بس پاسورډ په ډیفالت کې شته نو دا ولجی اوس راشه خدلته کوم دا لاګین هم نشو د دې سره زموږ کار نشته تب اوس کارو کې براوزر به اوپن کې خبر براوزر او مطلب دا دی چې یا کروم خدي او زغه اوپرا دی او پیرا پاګې باندې کار کوم موزیلا فایرفاکس هم صحیح دی نو موږ به هغه راواخلو تو سشتا څه شي ایج دی خیر دی پروا نشته خو ایج وسره د برخنی وي ته یو کروم روم انسټال کا اوس په څه کارو کې دلته په براوزر کې داغه راوټر چې کوم آی پی دا هغه بسو کې اب پورت کې دا ونه پوښولې دا وګورئ دلته اوس لاګین څه شي روټ او ای وی ای پوښولې کنه نو روټ په ولې کې او دلته په ولې کې ای وی ای دا والا دي وته دی وایي څه څه روټ ولې دی دا څه دا ما په دای خیر یا خیر دی پروا نشته اډمن او ای وی ر بس مانه غلطی کېدل شي ښا دا په ټیکو دا په فایل کې درته بیا ولې کوم چې دا ښا او اډمن او ای وی راشي جوس تاسو انټرفیس دی اوس په دې انټرفیس کې خو به تاسو اوس راوټر سویچ وغیرہ لوډ کوم او خبر دا ده چې هغه به اکسس کوو هغه اکسس کوو سره نو د اکسس کولو لپاره ما هم په دې کې نور کارم تاسو لکړی دی ګوره سمې د ته کې د یو ایکزی فایل مې ته خو دلې د ښکاری درته ای وی ای کلاینټ دا ویني ای وی ای کلاینټ دا هغه اپلیکیشنز دي چې په دې کې دا به زه اوس انسټالوم چې تاسو انسټال کوم دا یو پیکج دی په دې پیکج کې وایل شارک هم شته وایل شارک په کار راځي په دې پیکج کې پوټي مشته پوټي هم انسټال شي په دې کې الټرا وی ان سی دا هم انسټال شي نو موږ اوس د دې نه پس دا انسټالو او دا به ولې انسټالو چې کله زه راوټر یا سویچ لوډ کما هغه به زه ټیلنټ کوما او اس اس ایچ کوم به کنه هغه به مال دی پوښولې کنه نو تاسو دا ما ځکه انسټال کړو دا به ته به ویډیو کوز د خیر ټول نیکسټ کې دی کې ښا نیکسټ کا और यस का और एक्सेप्ट का नेक्स्ट का دا ګوره د الټرا وی ان سی وغیرہ دا الټرا وی ان سی نه چې دا ټول چې اوس انسټالو مې دا اصل کې مطلب تاسو ته پدې کې ایکس پی هم خو د وینډوز 7 سره ملو نه شو نه وینډوز 8 ایکس پی ته کې دا تواچو صحیح شو نه اپ کې هغه دومره غټه راځي هغه خو به زین شو ما چې په ورلوډ کړل
نو پورا ټیم را راخښتلو نو خیر دی چې ایکس پی تاسو واخلئ هیڅ مسله به درته نه وي نورې پکې ته بیا په خپله اپلوډ کولی شي زه به ایمیج درکړم په خپله به درته بیا طریقه وکړم چې تاسو پرې اپلوډ کړئ نو چې کله ته لینکس یا ایکس پی یا وینډو 7 یا وینډو 8 ته غواړې چې زه د هغې هغه ډیسکټاپ اوپن کړم نو دا الټرا وي ان سي نه ده دا به زما لپاره هلته په کار راځي او دا پوټي به چې کله زه راوټر یا سویچ څه کوم هغه ټرمینیټ کوم دا به هله په کار راځي بس ویټ ورته وکړئ او ګورئ بیا د دې نه دا دې انسټال شي دا ګوره دا وایر شارک انسټالېږي وایر شارک خو درته پته راکړم چې هغه پیکټ کې انتقال کولی شي تاسو نه وایي دا شي نه دا و په دې له ضرورو نه دا ریکارډ شولو کنه ایکسټنشن ما ورته څنګه ایکسټنشن وایي بیا په کنیکشن وایي د سره درې نه الله بخیر کړي الله بخیر د دې سره ستا کار نشته کنه د دې خبرو ستا کار د دې جوړولو سره دی پاتې کې بس په سره درته لګي ټریس دا چې په دې کې کار وکړي بیا به د اپلیکیشن سره مهیر شي دا والا ګوره اوس یاره ریسټارټ کوو یې نه ځکه چې ویډیو به سټارټ شي نو ریسټارټ کولو نه بغیر به ټرای کوو که کار یې کولو ټیک ته که نه یې کولو بیا به ریسټارټ صحیح شوله که نه زه خو مشوره دا در کوم نور ستاسو خپله خبره صحیح ده بس که نه یې کولو بیا به مجبورا دا ریسټارټ وي اوس ګوره څه انسټال شولو ګوره ورته اوس ستا په دې کې سرچ کې که زه وګورم دلته که نه دې کې وي این سی دا ورته انسټال شوله وایر شارک دا ورته انسټال شوله خیال لري ورته پوه شولې دي اوس په کار څه کوو د دې نه پس تا خو دا اکسس کړی دی که نه لیب به څنګه جوړو ګوره ګلونو ماشومانو لیب چې جوړوې دا بټن وي دا فالو ګوره ایډ نیو لیب په دې به کلیک کې زه لیب ته نوم ورکوم نو ما لیب ته نوم ورکړلو مای فرست ټیسټ لیب دې کې دا شي نو ډسکرپشن ټاس او اتر وغیرہ اتر کې مې ورکړلو عرفان یې جوړوي صحیح شوله او سیو مې کړو په دا آپشنل شي نه دي که تی ورکوي او که نه ورکوي پروا نه دا والا ستا کا انټرفیس راغلی خو د دې دا انټرفیس نه دی دا دوه دی یو ډارک موډ هم په دې کې شته ګوره ډارک موډ دا شولو که دا درته مزه درکوي او که لایټ موډ ته راځي ستا په خره خو زه په لایټ موډ کې کار کوم داسې نه چې د چا موډ داسې وګورو چې پوه خو دا کم یو ای ما ته راغللو مخې ته د سره موډ چې لکه څنګه په فون کې وي په آیفون کې نه دی هغه شی دی تا سره اوس څه کار کوو دوه راوټرې راخلو دوه سویچونه راخلو دوه ایکس پی مشینې راخلو صحیح ده نو رائټ کلیک پکې نوټ څه باندې به کلیک کړي نوټ راشه اوس ګوره چې ما درته ویل نه چې ایف کې داسې یو مطلب ایمولیټر دی چې په هغې کې به ته ریل آی او ایس لوډ کوې او په ایف کې صرف د سیسکو نه د اني ونډر آی او ایس په دې کې لوډ کېږي یعنې په دې کې ته د جونیپر د هواوې چې کوم وینډر غواړې د هغې لیب په دې کې ته کولی شې خو کار دا ده چې ته د هغه هارډویر آی او ایس په دې کې لوډ کړي بس ته به کار نو موږ خو CCNA CCNP کوله نو که ته اوس لاندې راشې دا وګوره دا نور ټول څه شی دي دا ډیسیبل غوندې دي خو سیسکو ASA وګوره هغه بلو دی دا هغه آی او ایس مې ورته لوډ کړی دی لاندې راشه دا وګوره سیسکو IOL سیسکو IOS دا وګوره دا بلو دی د دې آی او ایس ما لوډ کړي دي چې دا اپ د بل لیب لا جوړ پاګې باندې 2 غنټې کېدلې دا اوس مثال په دا دا په دې VM کې لوډ شوی دی اتاله چې کوم ما درکړلو پوه شولې اوس لاندې راشه په دې کې لاندې لا وګوره ما تاسو ته پکې لینکس ما چاته نه دی ورکړی خو تاسو ته مې پکې لوډ کړلو دلته راشه دا وګوره لینکس خو د لینکس په د تنکس بیا چې کله تاسو سکیورټي وایي هغې کې به تاسو بیا کالي لینکس هم په دې کې لوډ کوم دا صرف لینکس یو وړوکی غوندې مشین دی صحیح ده لاندې راشه په دې کې دا وګوره VPC دا مونږ چې ما چې کله پرون ټاسکونه کولو ما به پینګ شینګ کولو که نه ما هغه VPC به لوډ کولو نو په دې کې وګوره وینډو مې هم درته اچولې ده او وینډو کې XP ده نو داسې کار به وکړو چې دوه راوټرې به راواخلو توجه لږه راکړئ نو چې راوټرې راخلې اب ته د iOS ګورې په دې کې به راخلې نو ګوره زه به 72 سو چې کوم سیریز راوټر دی دا به راواخلو دې باندې به زه کلیک کړم څو دانې دې پکار دي 2 نو 1 به 2 کې چې لس دې پکار وي لس به کې
اوس پوه شولې نوم به څه ورکوم نو نوم به داسې کار وکړو دا نوم به ورته یو R1 کو د بل ته به دی په خپله R2 کېږي دا به ایمیج وي کلیر ده او لاندې راشه سلاټ امټي دی یعنی که زه دا اوس اوکې کوم سیو کوم دا راوټر به جوړ شي خو یو انټرفیس به ورسره نه وي صحیح ده نو موږ به راشو د دې سلاټ کې به ورسره دې باندې چې زه کلیک کوم یو فاس انټرنیټ پورټ به راشي په دې سلاټ کې او په دې بل سلاټ چې کم کومه څلور به ایترنیټ راشي او که په دې کلیک کوم اته ایترنیټ به راشي نو په اتو باندې موږ څه کوو نو ما یو فاس کړلو او څلور مې څه کړل ایترنیټ کړل په دې کې سیریل پورټ نشته سیریل پورټ په کوم راوټر کې دا ده خیر په دې کې نشته او سیو وکړو دا ولې دوه راوټر راغلل او کنه اچھا یو ته R1 ورکړو کني وي ته دا 11 ورکړو بل ته R12 ورکړو ته په داسې کارو کې کته په رائټ کلیک کې ایډیټ پکې نو ته په R1 کې تب یقیني دا ارسه ایډیټیبل دي ښا نو دا ما سیو کړو او ته مې څه کړلو دا مې R2 کړو پوښ ولې جی دا اوس دوه سویچونه پکاره سویچونه لپاره به رائټ کلیک نوٹ او اوس بدلته ولیکي IOL به ولیکي اوس دا IOL ما ځکه ولیکو بلکې نه لیکم IOL چې تاسو به لاندې براشي اوس ګوره دا درې راوټري چې کوم دي دا راوټري دي سویچ پته د دې نه رالي IOL په دې به کلیک کې او دلته وګوره دا د iOS ایمیجز دي نو لیر 2 او آیرن والا ایمیج رااله کوم والا آیرن والا دا آیرن دی زبر پاسې نه راواله د لاندې هم کار کوي دا لیر 3 ایمیج دا د MLS سویچ ایمیج دی خو دا د راوټر کارم کولی شي دا والا جی سو سویچونه په کار دي دوه راوټر دي ولې جوړو نو دوه بکو نوم به څه شي وي سویچ به وی کارو نو دا نوم به ز اس کم اوس ګوره اوس خو داغه ایمیج خو راوټر نه وی کنه داغه ایمیج خو سویچ وی کنه نو دا به ځان ته برابر کې لاندې براشي او سویچ په او دا به یو ځل کې بس بیا باندې کې یو ځل به وي پوښ ولې جی دا اوس ول اوس ګوره جی یو پورټ ایترنیټ نه یو ګروپ شول او په یو ګروپ کې اته ایترنیټ څلور ایترنیټ پورټونه دي دا وګوره یعنی دا ون مطلب چې شول دا یو دا څلور ایترنیټ پورټ شول کته دا دلته 2 کې نو دا اصل کې دوه ګروپونه شو په هر ګروپ کې څلور ایترنیټ پورټونه دي اوس په دې سویچ باندې اته ایترنیټ پورټ راغلي صحیح ده لاندې براشي او دا به سیو کې نو دا وګوره دوه سویچونه راغلي نو سویچونه براواله ته به کړی څنګه پکا دي کمپیوټر باندې پکا نه دا څه کار به وکړو چې زه به تاسو دوا په دې EVE کې چې کوم د لینکس والا ماشين دی هغه درته لوډ کما او یو بل ته ریل XP لوډ کم چې په دوه کار درته وکړم نو ته رائټ کلیک کې نوٹ ورکشاپ او نوٹ کې بلان دراشي VPC تا دلته دا په دې په کلیک کې او دوه براوالم نو دوه میکړل او نوم باور کما PC دا والا جی او سیو دا ګوره دوه VPC راغلو کنه خدا ګوره دا لینکس ماشين دی دا گرافیکل انټرفیس نه لري ته په صرف CLI انټرفیس وي چې ما په پکې کار کولو ما پرون پینګ نه کول دا هغه ماشين دی اوس په سکارو کې رائټ کلیک پکې نوٹ او یو صحیح د XP ماشين براوالو نو دا وینډو ګوري دلته پدې کې وګوره XP ماشين می لوډ کړي دي دې کې کما دا وینډو 7 او وینډو 8 ایمیج کړي وي نو اب هم دلته راتلل ما لوډ کړي دي پوښتنه لږی او لاندې براشي سکرول بار دا پکې او سیو پکې دا وګوره نو دا ریل XP شولا اوس په دې کنیکټیویټي جوړو نو دا براولې لینک اچھا کنیکټیویټي بسنګ ماوس پر وړي دا سي او کلیک پکې دبل تا کنیکټ نو راوټر 1 پر راوټر 2 سره په ایترنیټ 2 پورټ باندې کنیکټ کوم او دمو په ایترنیټ یا چې په کم پورټ وړي بس کنیکټ وکړي دې به تراولې دې بدلتا کنیکټ کی چې په کم پورټ وړي بس کنیکټ وکړي دې به د سره کنیکټ کی او دې به د سره کنیکټ کی صحیح ده اوس په دې د سره کنیکټ کی دې به د سره کنیکټ کی او دې به د سره کنیکټ اوس ګوره زه تاسو کار کوم چې دې ته په سیل باندې 10001 IP ورکوم نو ګوره په دې کې دا لوګ هم شته ټیکس کې ورکا
10.0.0.0.1 چې زور کوم الته 8 فونټ سایز سوره ورکوي 20 مې کړلو 22 مې کړلو بولډ په وي او دلته نو ورته کلر انتخاب کړ سوره خوندور شی دی دا وایي پوښوري او دا وګوره دا د دې نه کاپی کړ ډوپلیکیټ کا دلته وروړه دی خو بدا کما او صرف ډبل کلیک کپی کرزر نه ماوس وروړه او 100 کا دا وایي کار برابر شو کنه اوس رائټ کلیک بیا ټیکس او دلته څه کارو کا 192.168.1.100 का और /24 का 10 करो का बोल्ड का फॉन्ट साइज सेवा का कलर वर्ता चेंज का डीजल पे देला ब्लू दा वाले दा दर्शक दा डुप्लीकेट का दारा शदा 2 का बस सिर्फ 1 पजे 100 का 2 का सही रे जी दल बस आई पी वर्क दल ब 1 वर्क नुस्खा करो कर्जर रोड़ा दा 100 में सिर्फ 1 वरान का सही ना और दे सकारो का डुप्लीकेट का और आखिर के दे 100 का 2 का सही रे जी और देरा वाला डुप्लीकेट का और दा 200 का कम ही हो गया दा एक्सपी मशीन दे कटे सर के एक्सपी हम कवर है इसमें वो देखिए खुदा फंड दे कि खुद की रियल विंडो आन कवर आन कवर ने اوس پس کو دا ټولي ډیوایسونه چې کوم ما آن کړل دا به سٹارټ چې کوم مولا کو دا به آن کو اوس ولې کنفیګر کې وینا نو ته په یو رائټ کلیک باندې یو باندې هم کلیک کا سٹارټ بٹن باندې کلیک کا یو سٹارټ کولای شي او ته په یو کمانډ باندې ټول سٹارټ کولای شي یو کمانډ باندې ټول څنګه کوي دلته په مور ایکشن تر راځي او په مور ایکشن کې په سبا باندې کلیک سٹارټ آل نوٹ ټول راته سٹارټ او که یو غوړي بیا په یو باندې رائټ کلیک په دا والا جی په دې په کلیک دا والا تاسو ته دا ډیوایس کې دا سٹارټ کی بلو شروع وره څه شروع اوس راوټر با ایکسس کو څنګه دا کلاینټ سافټویر انسټال کړي او کنه هغه کلاینټ باندې بس اوس پته په دې راوټر باندې کلیک کې او اوپن باندې کلیک دا والا پوټي انسټال دی هغه هغه سافټویر چې دوه باندې انسټال شو چې ما د دې چې ریسټارټ را نه غواړي ما چې ریسټارټ ټرای نه بغیر ټرای وکړو کوی په شروع سي ده کله بیا ورته ریسټارټ نو تا پر د ریسټارټ نه بغیر نه واپس نو راوټر چې کله موږ دوی ځل ریسټارټ کوو هغه سٹارټ اپ کنفیګ فایل په کې نه وی کنه ډایلاګ څه څه کوي نو دا والا دا نو کا دا والا دا یو راوټر شولو دې په دې باندې کلیک دا بل شولو صحیح شولا دل تراشه دا اینه دا راغلی دی بس اوس په دې نه یو دا راوټر 1 اوس راوټر 1 تراشه او دا راوټر 1 د انټرفیسز کنفیګر host name R1 interface ethernet 2x0 no shutdown IP address 10.0.0.1 او دا غو ماسک open interface the interface ethernet 2x1 no shutdown IP address 192.168.1.100 دا वाला जी और show IP interface brief का دا ور interface is configure شو R2 تراشه دا R2 دی host name R2 interface ethernet 2x0 no shutdown دا بشي 10.0.0.2 او دا مې exit का interface ethernet 2x1 no shutdown IP address 192.168.2.100 अच्छा د دې فونټ هم غټولې شي دا پوټي دی رائټ کلیک کا چینج سیټینګ تراشه اپیرنس تراشه او د دې چې عام څنګه لیپ کې پوټي نه سایز غټو دا وایي صحیح شولا څنګه مې 25 نو چې 25 بیا نه اخستو را بیا ایرر راکړي چیک په کوم خیر دا راوټر 1 شو 2 تراشه بیا ستاره پاره ورا شو آی پی انټرفیس بریف صحیح ده شو رننګ کنفیګ کې هو بدل ته پته ولګي کنه دا وایي دا ټیک کنه دی ټیک صحیح شولا چې ټیک نه وي نو بیا راته ایرر راکوي ښه
اوس راشه وګوره دا ماشینونه نه دي دا عام د ایکس پی ماشینونه دي خو د ګرافیکل انټرفیس نه لري نو دا بس دا ان دي ته باندې به کلیک کې اوپن ته راشي اوس ګوره طلبه آی پی څنګه ورکوي اوس دې صرف همدغه ګرافیکل انټرفیس لري دا دلته صرف پین کولای شي خو طلبه آی پی څنګه ورکوي طلبه آی پی داسې ورکړو به په کمانډ وچلوي سیټ پی سی نیم کنه نوم ورته چینج کول غواړي نوم پی سی 5 ته وکنه پی سی 5 دا ول نوم په دې کمانډ چینج شول او کا آی پی چینج کوي ورته نو آی پی 192.168.1.1 آی پی ماسک او داغه نه پس په ګیټ وی ورکی چې ګیټ وی به دا ودا پاس آی پی پتا د کمانډ یې سره پوښ وړي آی پی بولی کی آی پی نه پس په ایڈریس ولي کی ماسک بولی کی او ګیټ وی بولی کی پتا کمانډ بدلره یې دی ریکارډ هم شو نو بس بیا به اوندا طریقہ باندې آی پی بیا ولي کی شو آی پی ولي کا صحیح ده دا وګوره دا آی پی دا ماسک دا میک ایڈریس وغیرہ ټول دي ته آی پی چینج کوي نو دا اور رائټ کیږي بس آی پی کمانډ ته ولي کا اور رائټ شي دل تراشه دل سوار کوي دل بسور کې سیټ پی سی نه پی سی 6 اوس بسور کې آی پی 192.168.1.2 داغه ماسک اچھا د دمو مغه سي هغه فون غټيږي ښا او داغه نه پس ګیټ وی ورکا 1.100 دا ورته اچھا دا به سیف کوي څنګه په هغه راوټر چې تا کم کارو کړو الته خو رائټ کمانډ ته یا بیا بچلوي دلته بس سیو لیکي اس ای وی سیف دلته بس سیو لیکي ښا نو سیو بز په دمو لیکما او سیو بز په دبانې مو لیکي یار بس وچینو باندې خو اسیم زموږ فلال کار نشته کا اوس پرا شو دتا نو دا ریل ایکس پی دا ګور صرف په کلیک کا اوپن کدا والے ایکس پی دا صحیح ده دا والا جی خو ایکس پی لبای پی خو ورکوي کنه او مغه سي را بشي او مغه سي رن کې ریم رن ته لاړ شو ان سی پی ای.cpl ولیکه بالکل دا د لین کارت دی پراپرټیز ته راشه او بس پدې کې اسه صرف ورژن 4 د پاګه ټینګ ایکس پی نه و هغه ورته 6 نو خود باندې ته ایکس پی آی پی وی 6 کنفیګر کولای موږ په کنفیګر کوله په کمانډ لاین ښا 192.168.1. نه 1.2.1 168.2.1 او ما دله په ګیټ وی سوار کوي 2.100 ځکه چې دا بل 2 دا او په ډي ان اس کې په موږ دا ور اوکې کا انټرنیټ ته زتا په د باندې زتا ته انټرنیټ درکولای شي په ایف کې په دې ایکس پی زتا ته انټرنیټ راوستای شي بالکل په تو په باندې بونه باندې تکوم اوس راشه د دې ایکس پی نه خپل ګیټ وی د دې ایکس پی لپاره ګیټ وی 2.100 دا کنه هم کنفیګر کړم دا کنه نو تل لاړ شه د دې ایکس پی نه خپل ګیټ وی سو کا پینک دا فایل می چې انسټال کړو نه هغه فایل می چې انسټال کړو باقي کې ما ته چې وای شارپ هم انسټال کیږي پوټي هم انسټال کیږي الټرا وین هغه کې دا درې وړه دي نه ایکس پی کې په دې هغه کې ما جوړ کړی په دې کې ډېر شي نه دي صرف دا نه په دې کې مې ډېر شي نه ګوره په دې کې مې ټي اف ټي پی انسټال کړی دا کډوبه دا پینګ کوم درته بیا ګوره پینګ کیږي نه کی په دې کې مې ډېر شي نه انسټال کړی دي ګوره په دې کې پوټي دی ټي اف ټي پی دی جاوا دا تب د ایچ ډی ایم دی په دې نه موږ ای سی فایروال کنفیګر کوو یار ګوره دلته لاړ شه ډرایو سی ته لاړ شه په دې کې نور سافټویر دي چې به په کار راځي لږ صبر وکړه شرط به خو دې پرانا هیره شولې په دې پروګرام فایلز کې دي دا وګوره سیسکو په نوم باندې دا اپلیکیشنز دي او دا وګوره ایچ ډی ایم وی پی ان کلاینټ او په دې کې جاوا په دې کې ډیر شي نه مې ته کړی دي ښا دا دي یعنی دا پوټي موټي دا دي ښا صحیح شولا وایر شارک هم دی پکې ښا دا ول چې تاسو ای وی ای کنفیګر شول اوس ګوره ځان پوي کا اوس په دې کې صرف سیو کمانډ نه دی دا ولګاوه ټوپولوژي نه سیو کړل کنه بس اوس په دې باندې کنفیګریشن کوا بس کنفیګریشن ما سیو کوا ځکه چې
دا ټپالوجي ستا ګوره اوس په د ټپالوجي ته کلوز کوي څنګه ځان پوي کا په دې باندې به رائټ کمانډ وچلوي او دې باندې به سیو وچلوي او د دې هیڅ ضرورت نشته دا خو ایکس پی ده ټول به څنګه بند کې ګوره سټاپ آل نوٹ ته براشي طریقه به دا وی ګوره تاسو نه چې ډایرکټ بند نه کې یو به کریش ګوره یا راوټر دا دې کې راوټر دا ریل آی او اس لوډ دی نو دا به ته پراپر شټ ډاون کوي طریقې ته ګوره شټ ډاون به سټاپ به کې دا به ټول ګری شي د دې نه به کلوز کې د دې نه به ساين اوټ شي دا به کلوز کې پوښ ولې بیا براشي ای وی ای باندې برای کلیک او دا به سو کې پاور آف پکې بندولو طریقه به تک کوي ښا ډایرکټ بند نه کوي پوښ ولې بیا ګوره ما آن کړلو طریقه به دا وی آن به کې همغه څه پتا ته اوس په سی ال ای کې هغه پی راشي 8.55 براوزر ته بلاشي هغه 8.55 په آن کې بیا به لیب او په چې کم لیب ته غواړي بس وکم کوي پاره کې کار کوي یو ګوره خیر نه مړه دا یو ځل چې وکي اس مسله نشته ګوره دا راغله او دلته ستا هیڅ کار نشته دلته ستا کله پکار دي چې کله ته په دې کې نوې آی او اس لوډ کوي نوې ایمیج پکې لوډ کوي ترا شو سمغه سي دلته همغه آی پی پورټ کا 8.55 او ای وی ای مونږ کوم یو وتاو کنه مای فرست ټیسټ لیب دا یو بل مونږ جوړ کړی و دا نه او اوس په اوپن باندې کلیک کې دا بس تا لیب اوپن شي او دا لیب بند دی سکر بو کې سٹارټ په اچھا پدې کې هغه ټول کنفیګریشن په تاسو واپس ملاوي ځکه چې تاسو سیف کړی وو که سیف کړی دی نو بیا به درته ملاوي اوس ګورس ان دې کړلو راشه بیا کلیک ها راغلو کرانه دا راغلو په دې طریقه دا راغلو دا ټول وګور دا کنفیګریشن په راغلي دی او کنه دلته راشه دا راوټر باندې بالکل د پریکټس د لپاره د سی سی ان پی سی سی ای لیبس ټول پریپریشن خلک پدې کوي بالکل انډستری کې خو خلک وګور دا R1 مانو سیو کړي ها R1 مانو سیو کړي ګور R2 می سیو کړي وو نو هغه باندې هغه کنفیګریشن راغله خیال دی ورته و دا R1 کنفیګریشن مانو سیو کړي نو R1 به بیا راشي جی ان اس ما 3 کال وشو چې مونږ نه یوز کړو جی ان اس ته ډېر بهتري دی جی ان اس کو سیستم ډېر زیات لوډ کوي هغه آپ کوي کو डी एन एस ډېر زیات لوډ کوي سم بتا سیو دی رائټ کمانډ په چلاو بالکل ګورئ دا مې هوست نیم R1 کړلو انټرفیس ایتھرنیٹ 2/0 نو شټ ډاون آی پی ایڈریس 10.0.0.1 او داغه ماسک او جی ان اس کې خو یو ګټه مسله دا و چې سویچینګ لیبونه پاګه کې ډېر مشکلونه کېده اسه ماته ډېر راغله یو منټ وکړه او نه اخو په نورو طریقو باندې کې اخو په باقاعده او په دې باندې بالکل او کوي دا وره اوس ګورئ نه دا سیف کړ اوس بدانه خراب اوس تاسو وایي مانه څه پښتنه چې وی رانو کوي کله دا ریکارډینګ سٹارټ کوم ګوره اف کول تا طریقونه کوي ټپالوجي اعلان دا کنه دا غلطیونه کې چې ته ډایرکټ وی ایم ویر تراشي او دلته نه ته ډایرکټ پاور اف کول ته دی لیب آن دی روټر دي چې آن دي نو پراپر طریقه به سوي پراپر طریقه سمجي نو په راشه ټول ډیوایسز په سٹاپ کې کنفیګریشن په سیو کې کټواړي او بیا په سٹاپ کې پر راوټر باندې سیو شو صحیح شو او دلته نو کلوز لیب او دلته بیا راشه ساين اوټ او دی بیا کلوز کا او راشه دلته او ای وی بیا سکارو کا پاور اف کا پراپر طریقه بتاوي او کده دینه علاوه طریقه دی وکړه ای په دې کریش بیا واپس ته اورا سره نه ملي صحیح شو ریکارډینګ بس سٹارټ کړو بس